أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. سورة الحاقة وهي 52 آية وفيها ركوعان. دا سورة الحاقة مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 52 آیاتون دی وفیها رکوعان او پدے کے 2 رکوع دی. پدے صورت کے دا قیامت ہیبتناک واقعات تھی او پا قیامت کے دا کافرانو سزا او دا مومنانو متقیانو جزا او ثواب ذکر کی. دا قیامت نمونہ پا قرآن پاک کے دیر راغلی دی او پا دی صورت کے دا قیامت یو نم دے حاقہ، دویم نم دے قارعہ او دریم نم دے واقعہ. دا طول دا قیامت نمونہ دی. لفظ دا حاقہ پا معنی دا حق او دا ثابت رازی چه پخپل حق وی ثابت وی او بل هم حق ثابتی بل شے هم حق ثابتولو والا. نو قیامت پخپل باندے حق دے رشتینی دے ثابت دے او دا قیامت واقع کے دل ثابت او یقینی دی. پا قیامت کے مومنانو دا پارا جنت او کافرانو دا پارا جہنم ثابت او مقرر کولو والا قیامت دی. الحاقتو اگا حق سچ او ثابتون کے، مل حاقہ اگا حق او ثابتون کے سشیرے وما ادراک مل حاقہ او تا تا سب پتہ لگی لگ دیر توجہ سر دا خبر وورا جاگا حق او ثابت او پخپل بانے او بلم حق ثابتون کے دے اسشیرے. كذبت ثمود وعاد بالقارعة نسبت دا دروغ کړی دی سمودیانو او عادیانو بالقارعة
قارعه ټکون کې نو د قیامت تاج قارعه ځکه ویل کېږي چې دا به یو قسم بے آرامی او پریشانی راولي چې تمام اسمانونه او ځمکې دا به په دې کې وټکولی شي ذره ذره به کړی شي نو دا ټکونکی دی او دا غوږونه هم ټکوي یو تیز آواز به وي چې هغه به د مخلوق غوږونه وټکوي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه دا ثمودیان دوی هلاک شوي دي په طاغیه باندې طاغیه یو سخت زلزله او انتهایی سخت آواز چې هغې سره هر یو شی تس نس شي طاغیه لفظ خپله معنی د حد نه تجاوز کوونکی مراد ترنه داسې یو سخت آواز دی چې د تمام دنیا د اوازونو د حد او د اندازې نه بهر وتلی او تجاوز کوونکی دی د انسان دل و دماغ یې برداشت کولی نشي چې کله د سمودیانو نافرمانی د حد نه ووتله الله په هغوی باندې عذاب راوسته یو ډېر سخت آواز پرې راغی چې د دنیا د تندرونو نه تیز آواز و د ټولې دنیا د سختو آوازونو د مجموعې نه زیاتو زړونه شلول داسې تیز آواز پرې راغی او په هغې کې سمودیان نیست و نابود شو واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه هر چې عادیان دي فاهلكوا نو دوی هلاک کړي شو تباه و برباد کړي شو بريح صرصر په یو تیز او سخت هوا باندې عاتیه چې د لاس نه وتونکې وه دا هوا دومره تیزه او سخته وه چې کومې فرشتې پې الله مقرر کړې وې د هغوی په لاس کې قابو کېدې نه شوله دا د الله د قدرت په خزانو کې د هوا یوه خزانه وه او په هغې کې د ستنې د سوم عمر سورې شوی و دا دومره هوا ترې راغلله چې ټول قوم یې نیست و نابود کړ او دا هوا څونه وخت وه وی د چهارشنبې په ورځ شروع شوې وه او بلې چهارشنبې پورې 8 ورځې 7 شپې یو شان چلېدلې وه 7 لیال و 8 ایام او دا هوا حسوما بیخ استونکې جرړې استونکې وي بالکل فنا کوونکې دومره تیزه هوا وه چې د دغې قوم جرړې ایستې دي الحاقة ما الحاقة اغا ثابتو ثابتیدونکې ثابتونکې ما الحاقة صدی اغا ثابت شیو ثابتونکې وما ادراک ما الحاقة او تا ته څه پته لګي اے مخاطبه تر قیامت د قرآن مخاطبه تا ته څه پته لګي ما الحاقة چې څه دی هغه ثابت او ثابتونکې شی قیامت ته کذبت ثمودو نسبت د دروغو کړي د سمودیانو وعاد او عادیانو بالقارعه د قیامت د ورځې تکذیب یې کړی دی هغه ورځ چې قارعه ټکوونکې ده بالقارعه هغه ورځ چې ټکوونکې ده په دغې ورځ باندې تمام روی زمین به ټوټې ټوټې شي اسمانونه به ټوټې ټوټې شي نور سپومې به بې نوره شي غرونه به زرې زرې شي انسانان به پکې زرې زرې وي د سخت نه سخت مخلوق به ټول زرې زرې شي انجام به څه وي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه پس هر چې سمودیان دي فاهلكوا نو دوی هلاک کړي شو تباه و برباد شو
بالطاغیت په یو تیز چغې باندې چې د جبرائیل اواز پرې راغی، زلزلم پرې راغلی ده او د جبرائیل یو تیز آواز پرې راغلی دی. فاما ثمودو، هر چې سمودیان دي، فاهلکو، پس دی هلاکو تباہ و برباد شو بالطاغیت، په زلزلې باندې هم او په یو تیز آواز باندې. واما عاد، او هر چې عادیان دي، فاهلکو، ناوی تباہ و برباد شو بریح صرصر، په یو تیز هوا باندې، داسې تیز هوا عادیتن چې د فرشتو د لاسن تښتېدونکې وه، یو تیز هوا چې هیڅ یو مخلوق قابو کولی نه شوله، تر دې چې کومې فرشتې په دې انتظام مقررې وې د هغوی په لاسو کې راټینګېدې نه شوله. وی دا په عادیانو عذاب راغلی دی. عادیان په بدن باندې غټ پټ پهلوانانو، لوړ تنګ، او هر چاته به یې پتون و. من اشد منا قوه، زمانه څوک طاقتور شته را میدان ته شئ. نو د خپل زمانې بزرگان او نیکان خلق هغوی ته به یې پتون ووایي را میدان ته شه. دغه پهلوانان الله په هوا باندې پورته کړل، داسې پورته شو لکه سپکه بڼه چې په هوا کې پورته کېږي، او چې بله به هوا کې پورته شو نو د هغه ځای نه به یې نسکور کړل او ځمکه ته چې به یې راخلاص کړ نو سر به په ځمکه اول راغی او د نور بدن زور به پرې چې راغی، دې سټ به یې یو چړق نارې کړ، سټ به یې مات شو، تس نس لکه د قدیرې تنه چې پرته ده دقسې به پرېوتل. چې هر چاته یې پتون و، الله وایي د هوا د مقابلې نه و، بے جان تنې په شانتې پراتو، سر به کټ شو. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه، هر چې عادیان دي هلاک کړي شو په یو هوا باندې چې ډېره تیزه ده، عاتیتن د لاس نه وتونکې ده، عاتیتن د فرشتو د لاس هم وتونکې وه. سخرها علیهم 7 لیال، الله مسخر کړي او مقرر کړي و په دوی باندې، علیهم په دوی 7 لیال، 7 شپې و 8 ایام، او 8 ورځې حسوما لګاتار مسلسل هوا چلېدله. فتر القوم فيها صرعا، پس او به وینې ته دغه قوم په دې هوا کې صرعا را پرځولې شوې، كأنهم اعجاز نخل خاویه، لکه چې دوی تنې د قجورې دي د بیخه ایستلې شوې. فهل ترى لهم من باقیه، پس آیت وینې د دوی نه من باقیه، څوک باقي پاتې کېدونکې په دغه قوم کې څوک یو دانه چرته ښکاري چې پاتې شوی ده او که نه ټول قوم نیست و نابود دي، صفحه هستی نه ټول نیست و نابود شو. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه، وجاء فرعون، راغ فرعون، ومن قبله او هغه څوک چې د نه مخکې وو، والمؤتفکات او د لوط علیه السلام د قوم علاقه، المؤتفکات الټه کړې شوي ښارونه، بالخاطیې په سبب د ګناهونه کول. فعصوا رسول ربهم، پس نافرمانی کوله د رسول د خپل رب، د خپل زمانې د پیغمبر نافرمانی کوله. فاخذهم اخذة رابیه، پس اونیو دوی لره رب د دوی اخذة رابیه، په سختو نیولو سره. عادیانو سمودیانو نه رستو فرعون راغی، وجاء فرعون، بیا راغی فرعون، عادیانو سمودیانو نه رستو. ومن قبله، څوک چې د فرعون نه مخکې دي هغه هم ورپسې راغلل. والمؤتفکاتو، او نسکور شوي ښارونه هم راغلل د لوط علیه السلام قوم، بالخاطئة په ګناهونو سره رالل، نافرمانی یې کوله. فعصوا رسول ربهم، پس دوی نافرمانی کوله د رسول د خپل رب. فاخذهم، پس الله اونیول دی لره اخذة رابیه، په نیولو سختو سره.
انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه. د نوح علیہ السلام په زمانه کې یو طوفان راغلی چې د یوې ځمکې نه اوبه را اوخوټ کېدلې او د یو اسمان نه اوبه راتوی شولې او په تمام روی زمین باندې یو عظیم طوفان راغی چې دومره طوفان نه مخکې چېرته راغلی او نه به بیا راشي. نو چې کله دې اوبو جوش وکړ وفار التنور، د تنور نه اوبه راووتلې، نو نوح علیه السلام ته خو الله مخکې حکم کړی کشتۍ تیاره کا. نو چې کشتۍ تیاره جوړه ولاړه وه او اوبه د دې ځمکې نه راوخوټ کېدلې، الله ورته کشتۍ ته خېجه او خپل ملګري مو خېجوه. اوس دا کشتۍ تر قیامته راتلونکي قومونو لپاره یو تذکره او یو یادګار دی او د هر چا غوږونو دا قصه اورېدلې ده او یاده کړې ده. انا لما طغى الماء، بېشکه منګه لما طغى الماء چې کله اوبو جوش وکړه، حملناکم من تاسو سواره کړلې فی الجاریه په کشتۍ کې، جاریه روانه کشتۍ. انا بېشکه من لما طغى الماء چې کله اوبو جوش وکړه، حملناکم نو منګه تاسو پورته کړئ او سوارم کړلې فی الجاریه په کشتۍ کې، لنجعلها لکم تذکرة، دې دپاره چې موږ وګرځو دا کشتۍ لکم ستاسو دپاره تذکرة یو یادګار، یو یادګار درله وساتو. وتعیها اذن واعیه، او یاد کی دی حالات واقعات لرا اذن واعیه، هغه غوږونه چې یاد ساتونکي دي. فاذا نفخ في الصور نفحة واحده، فاذا نفخ پس هر کله چې پوکې ووهلی شي فی الصور په شپېلۍ کې، نفخة واحدة یو پوکې. اسرافیل علیہ السلام به شپېلۍ وي او دا شپېلۍ یو ښکر دی، په دې ښکر کې به هغه پوکې وي. نو دې شپېلۍ سره دا موجوده خلک به ټول مړه به شي. یو ځل به شپېلۍ سره مسلسل آواز وي او دې آواز سره به ټول مري. قرآن او حدیث نه معلومیږي په قیامت کې به شپېلۍ دوه ځله والي شي. لومبنۍ شپېلۍ نفخ صعق، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، اسمان او ځمکې والا مخلوق دې لومبنۍ شپېلۍ سره بېهوشه به شي. اسمان کې فرشتې، په ځمکه انسانان، پیریان، حیوانات ټول به بېهوشه شي او د دې بېهوشۍ په وجه به مرګ راشي. دویمه شپېلۍ ثم نفخ فیه اخرى، بیا چې دوباره شپېلۍ ووالي شي فاذا هم قیام ینظرون، ناګانه دا ټول خلک د قبرونو نه راپاسي، قیام ولاړ وی، ینظرون حیران پریشان ګوري به، قیام ینظرون ولاړ وی او ګوري به. او دې نه پس به یو منډه شروع شي، دا اواز د کم طرفه راغلی دی هغه اړخ ته به خلک جمع کېږي. بعض روایاتو کې د دې دوه ځله شپېلۍ وهلو نه علاوه یو درېیم ځل شپېلۍ وهل ذکر کېږي، هغې ته نفخ فزع وایي چې په هغې کې یو قسم بېهوشي راځي. روایاتو کې سوچ فکر کولو نه معلومیږي چې دا نفخ فزع دا هغه لومړنۍ شپېلۍ کې وي. ابتدا کې به بېهوشي وي، وروسته به مرګ وي. نو شپېلۍ وال دوه ځله شو. فاذا نفخ في الصور، هر کله چې شپېلۍ کې پوکې ووهلی شي، نفخة واحده یو وار شپېلۍ وهل، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة،
پورته بکریشی دا ازمکا والجبالو او دا غرونا فدکتا دکتا واحدا پس او بٹکولی شی پا یوزل تکولو سر ٹول بزرے زری شی نری پوڈر بتی نجور شی ازمکا غرونا دا ہر سا زری زری شو فیوم اذن پس پدغ روز بانے وقعت الواقعتو واقع بشی واقع کے دن کے قیامت بواقع شی زمکا او غرونا دا خپل موجوده شکل با پریگلی ټول به زره زره شي او دا زره زره الوزي رالوزي داسې الوزي دا غرونا او دا خاوره لکه وهلی شوی مالوچ یا وهلی شوی وړی کالعهن المنفوش فیومئذ وقعت الواقعة پس پدغه ورځ باندې واقع بشي واقع کېدونکې قیامت وانشقت السماء ټوټې ټوټې بشي اسمان فهي يومئذ واهیه پس دا قیامت پدغه ورځ باندې روس بشي سسپس بشي والملائکة على ارجائها دا فرشتي به په طرفونو د اسمان باندې وي نن اسمان ډېر مضبوط دی لکونه کاله پکې تیر شو چې ته درس پکې نه راځي پلستر نه غواړي په دغه ورځ باندې روس به زرې زرې به شي ټوکړې ټوکړې به شي د منظره اسمان اوښلیږي را پرېوځي او په دې کنارو به فرشتې ولاړې وي والملک علی ارجائها فرشتې به د اسمان په کنارو وي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية موجوده وقت کې عرش الرحمن د څلورو فرشتو په سرونو باندې دی عرش څلورو فرشتو نیولی دی د عرش غټوالی څومره دی دا علم الله ته دی په حکمتونو الله پوهېږي چې دا دومره غټ څنګه دی دا فرشتو څلورو نیولي څنګه دی موږ پرې نه پوهېږو دی کې څه راز او حکمت دی الله پرې پوهېږي د قیامت پر ورځ باندې د عرش پورته کوونکې فرشتې دا به اته وي اوس څلور او بیا به اته وي عرش الرحمن څه شی دی حقیقت یې څه دی شکل یې څه دی فرشتو څنګه اوچت کړی دی دې ته عقل انساني رسی نه نو په دې سوچ فکر کې زما او دا معلومات مه حاصلوه د دې سوال تا ته اجازت هم نشته دی چې ته دا سوال وکړې چې عرش څنګه دی څومره دی چا نیولی دی څنګه یې نیولی دا تپوس مه کوه بس دومره ومنه قرآن حدیث کې راغلی دی ایمان پرې راوړه او څنګه چې د الله د شان مناسب دی هغسې عرش ساتلی دی نو حقیقت او کیفیت نامعلوم دی ويحمل عرش ربك پورته کوي به عرش د رب ستا فوقهم د ځان د پاسه یومئذ په دغه ورځ باندې ثمانیة اته فرشتې او دغه فرشتې د چیلو په شکل کې دي اته فرشتې دي یومئذ تعرضون په دغه ورځ باندې به تاسو پیش کولی شئ لا یخفا منکم خافیه نه به پټېږي له تاسو نه خافیة یو پټه خبره ټولې به الله ته ښکاروي د الله په عدالت کې به پیش کېږي د چا نیکي یا بدي لږه ده او که ډېره ده ټول به میدان ته راشي او ښکاره به شي تعرضون په دغه ورځ به تاسو پیش کولی شئ الله ته لا تخفا منکم خافیه نه به پټېږي له تاسو نه څه خبره هېڅ خبره به پټه نه وي ټوله به ښکاره وي د قیامت پر ورځ د عرش د لاندې د هر چا عملنامې پرتې دي او دغه عملنامو باندې یو هوا به راوالوځي دا عملنامې به د هوا سره راپورته شي او هر بنده ته به خپل عملنامه په خپل لاس کې میلو شي نو چاته به عملنامه په ښي لاس میلاویږي او چاته به په ګس لاس میلاویږي
چاته مخامخ ملاویږي او چاله به د لاسونه شاته تړلې وي. بعضې روایاتو کې چې د سینه کې به یې وله لاس ټومبلي شاته به ترې وتلي، بعضې کې چې تړلې به وي شاته، نو د شا د طرفه به عملنامه ملاویږي. نو دا د شا د طرفه او په ګس لاس چې چاته عملنامه ملاویږي دا به ټول کافران وي. او مؤمن که نیک دی او که بد دی دته په ښي لاس عملنامه ملاویږي. د مؤمنانو عملنامه په ښي لاس ده. نو د ښي لاس عملنامې والا دی به کامیاب وي. بیا پکې څوک داسې وي چې اړوبدي یې کړې نه ده، خو ډېر زیات خوشحاله وي. په دنیا کې امتحان کې یو بنده پاس شي او ډېرې ښې نمبرې والي، چې دا ښې نمبرې والي هغه ډیټیل مارکس سرټیفیکیټ او خپل اصل سرټیفیکیټ اوریجنل هغه ورسره یي. که څوک تپوس کوي او که نه دی دا خپل سرټیفیکیټ نیغ نیغ کوي، وګوره که نه دونه نمبرې بورډ میں ټاپ کو، یونیورسٹی میں ټاپ کړو، په صوبه کې او په پاکستان کې د ټولو نه زیات یم. هر چا ته خپل سند نیغ نیغ کوي. دی خوشحاله دی په دې باندې، فخر کوي په دې چې زه ډېر ښه پاس شوی یم. او دا کم چې په تھرډ ډویژن کې نو دی چاته غږ نه کوي. او که ریزلټ وشي او تاسو کوی چې ګډ کې خپل نوم زما نمبر ما نه روک شوی دی، ما نه ایر دی، زما څه نمبر ده ته پته ده چې دی فیل دی او یا تھرډ ډویژن کې دی، نو دی چاته ال نه وایي. خو دا فرسټ ډویژن والا دا خو نمبر والا دی دا خپل نمبر یې نیغې نیغې کوي. نو په قیامت کې چې د چا لا نمبر یې ښې شوې، نمبر یې په نیکو اعمالو په ایمان او عمل صالح یې کړی دی، د ډېر اعلی پوزیشن حاصل کړی دی، نو دی هم هر چا ته دا خپل سرټیفیکیټ نیغ نیغ کوي. فاما من اوتی کتابه بیمینه، بس هغه څوک چې هغه ته خپل عملنامه په ښي لاس ملو ده، فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه، پس دی به وایي هاؤم اقرؤوا کتابیه، راشئ زما دا کتاب وګورئ، زما عملنامه وګورئ. انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما خو خیال داو انی ملاق چې د ملاقات کوونکی یم، حسابیه د خپل حساب کتاب سره به مخامخ کېږم، د رب په عدالت کې به د خپل اعمالو سره پیش کېږم. فهو فی عیشة راضیة، پس دا بنده با پتا سے زندگی کی چې دی به مرضاوي، زندگی به مرضاوي، راضیة مرضیه. فی عیشة راضیة، دی به د خوشحالی په عیش و عشرت کې وي. فی جنت عالیة، په اوچتو اوچتو باغونو د جنت کې به وي. قطوفها دانیه، میوې د هغې به راښکته وي چې کوم ځای وسنګی غواړي دی به حاصلولی شي. میوې د جنت داسې دي که په ولاړې باندې وی چې د دې ونې نه میوه غواړم حاصلوم، په ولاړې میلاویږي. وی که ناست یم او په ناستې بس راوالم نو دا میوې راښکته شوي دي، او که وی چې په ملاسته نو په ملاسته دی اندر کوي. دا نیازبین ماشوم چې د مور تی غواړي نو څنګه غواړي، که په ولاړي که په ناستي که په ملاستي، مور ورته هر ځای ته ځان رسوي خو چې دا ماشوم خوشحالوي. د دې ماشوم نه به زیات نیازبین یې په دې جنت کې. د جنت داول هم پتا پوهېږي چې دې نیازبینتوب کوي، په ناستې او په ملاستې غواړي واله. فی جنت عالیة، د جنت په اوچتو اوچتو باغونو کې وی قطوفها دانیه، چې د هغې میوې به راښکته وي، په هر حال په اسانه میلاویږي. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، کلوا واشربوا، خورئ اسکے، هنیئا خوشگوار، چې په مرۍ کې تېرېدو کې تکلیف نشته، معدې ته چې ښکته شي نو په معده دې بوج نه اچوي، نو خوراک او اسکاک کوئ هنیئا خوشگوار بما اسلفتم فی الایام الخالیه، په دې وجه په بدل د هغه څه کې اسلفتم چې تاسو مخکې کړي دي، فی الایام الخالیه، په تېرې شوې زمانې کې په دنیا کې خپل نفس هم قابو کړی دی، خواهشات هم دفع کړي دي، لږتند هم تېره کړې ده، تکلیفونه هم برداشت کړي دي د الله د رضا لپاره، نو اوس خورئ اوسکئ. واما من اوتی کتابه بشماله، هر چې هغه کس دی چې هغه ته عملنامه ملو شوله په ګس لاس باندې،
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، پس دے بوئی یا لیتنی ہے کاش افسوس، لم اوت کتابیہ جماعت دا اخبر عمل نام راکلی شوی نوی، ولم ادر ما حسابیہ او ما تاڑو پتہ نوی لگی دلی چیزا ما حساب کتاب سنگرے، یا لیتہا کانت القاضیہ ہے افسوس دے چی دے مرگ زما قصہ ختم کرے وے اس مروی او دے دے کی حساب کتاب سر مخامخ نوے، ما اغنا عنی مالیا حس پکار رانغی زما مال زما دا دنیا مال و دولت میں پکار رانغی، حلک عنی سلطانیا زما دا دنیا غروب دابا و بادشاہی حلاک شلا، حلک عنی سلطانیا زما اغا حکومت و سلطنت و واقع و اختیار پا دنیا کے اغا زمان حلاک شو، حس میں پکار رانغلی، دنیا نہ سے جوڑی گی کستادا ټوله دنیا شولا نو بس دا بدل پاتی شي، نو په دنیا کې ازاری م جوړے گا، دا اللہ نیکان بزرگان بندیان مچیڑا، دا نیکان و خلق و ذل ازارول دے کہ دا اللہ دا طرفنا یو اعلان جنگ کیگی، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، نو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام او داغین رست تر قیامت نیکان بزرگان کتا سر حکومت او اقتدار او زور در سرلی پر اخبر قوت باندې غاوره نو ګوره پدې دوکه کېږه ما خلق عني سلطانیا الته بدا انسانو چې دماغ حکومت او سلطنت ټول لاړ تباہ و برباد شو، حیث میں پکار را نغل، حیث میں ته جوړ نکړه دنیا نشو خمبیرا، دنیا خمبیرا نشلو مقه صفتی را نو خار د پیښور که در نغواړي خیر دی ورکه، پام کوه وانخلې د غریب سړي خیره خیرې وانخلې ازاري نشي، هیڅ مې ته جوړ نه کړې دنیا نشوه خمبیره، هلک عني سلطانیه هلاک و برباد شو زمانه حکومت و اقتدار زمان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، درے بدماش لپاره اللہ حکم کی قیامت خذوه انسے دلرا فغلوه پغارا کی وتتوق ورواچوے ثم الجحیم صلوه جاد جہنم منس کے ور داخل کے ثم فی سلسلت جادے اترے بن پبن پزنزیرونو باندے زرعها 70 ذراعا چداغے کرے اویا گزبوی پدا سے زنجیر باندے اتڑے چی داغی طول اویا گزبی داغی کریبم اویا گزبی فسلکوه نو دے پکے بن پبن کے پزنجیرونو باندے اتڑے غاڑا کے وتا کرے وروا چوے او پا اور کے غٹے والا ورکے چی دے دا سوزے دو پا وقت کے خوزی را خوزی نا چی درے خنیشی چی پوٹے خوزے دا مان نو پا خوزے دو دے زلا خنیشی اور دا 70 ذراعا او یا گزا نو دا کم گز دی بس دا اللہ دا قدرت گز دی و مقدار اللہ تا معلوم دی بل چاہتا ندی معلوم، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم دے کس ایمان نروڑ پا اللہ بانے اگا اللہ چی دا ٹولو نا دیر لوی دی پاغی ایمان نروڑ ولا یحض علی طعام المسکین او دا تیزول نکول تاکیدی نکو پا ورکولو دا طعام مسکین تا غریبانانو تے طعامم نورکو فلیس له اليوم هاهنا حمیم نبید دا پارا پدغ روزبان دے میدان کی حمیم سوک دوست ایسی او دوست دے نیچے پکارے راشی حمایت کو ان کی بے سوک پکار رانشی ولا طعام نبید دا پارا حس قسم طعام الا من غسلین مگر دا دوزخیان وینزوی باورکولیشی لا یأکلوه نبخری دا سے طعام الا الخاطئون مگر اگر کس خطا کاروی گناہگار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين صدق الله العظيم. سورة الحاقة یوکم دیرشم سپارہ دوکم سلویختم آیات. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا تلاوت نرستو کافرانو بویل ویدا دا اللہ کلام ندے، دا شعر و شاعری دا، نو دا جنت بیان دا دوزخ بیان وغیرہ شعر و شاعری ندا، دا کاہنانو دا ترویتیانو خبری ندی، اٹکل پچو خبری ندی، بلکہ دا قرآن دے، دا اللہ کلام دے. جبرائیل غند بزرگ فرشتہ روڑی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بزرگ ترین پیغمبر ترازی. چاچے دا اسمان نروڑا آغا جبرائیل دے، اغم رسول کریم دے. چاچے پزمک مخلوق تا رسول دے، اغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم رسول کریم دے. دوارا قاصدان دی اللہ او عزت مند دی، دا اللہ قاصدان عزت مند. دا یو قاصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پستر گوینے، دا دویم قاصد جبرائیل علیہ السلام پستر گونی وینے. دا پیغمبر علیہ السلام لیدل کوئے دا پا زبان مبارک دا جبرائیل بزرگی منے. نو پا دے تمام عالم کے دو قسم سیزون لی. یو قسم سیزون اغری کہ انسان پستر گو بانے وینی یا لیدیشی. دویم قسم سیزون اغری کہ پستر گوئے وینی نا یا لیدی نشی. نو چه پستر گو خکاری نا دا پا عقل بانے منے، کمشی چه پستر گو بانے خکاری نا خوبی حقیقت ناغت پا عقل بانے منے. مثال پتور بانے سائنس والا جغرافیے والا دوی وی دا ازمکا گرزی، نو منگ چه وطا دیرو گور نو منگ خو نپویگو پس پی پویشو چه دا گرزی، منگ تا خزمکا ولا رخکاری. خو آخر کے منگ وی زمنگ دا سترگ و زمنگ دا پویا دا کمزور دا او ماہرین وی چه دا گرزی نو او گرزی نو منگے نوی نو چه گرزی پا گرزے دو یا نپویگو او دا چا امنو چه او دا گرزی. پدے دلائل اشتا چی گرزی نو اغا دلائل من امنو. نو یا پا خپل عقل یا دا بل پا عقل باندے دا خپل استرگو تا غلط اوائیو او دزمکی گرزی دل امنو. خدا خبر مشکل را
چې زمنګ د عامو بندیانو عقلونه الګنی نه غلطیږي، د عامو بندیانو عقل هم غلطیږي. د عامو بندیانو عقل د کوتاهۍ نه محفوظ نه دی، نو بیا د دې عامو بندیانو د عقل نه چې کومه کوتاهي کیږي د هغې مخنیوي به پسې کیږي، نو د هغې مخنیوی په وحی سره کیږي، ځکه چې په وحی باندې کم خبر راشي هغه د غلطو نه پاک دی. زمونږ د عقل خبرې د غلطو نه پاکې نه دي، او په وحی چې کم خبر راشي هغه د غلطو نه پاک او محفوظ او معصوم، او په هغې باندې د تمام عقلي قوتونو اصلاح کیدی شي. څرنګې چې د حواس خمسو یو ځای کې بریک ولګېږي او عاجز شي، د هغې نه مخکې عقل کار شروع کوي. حواس خمسه یو ځای پورې رفتار کوي، بیا هغه ځای کې حواس خمسه بریک ولګوي، مخکې تللی نه شي، نو د هغه ځای نه مخکې عقل کار کوي. نو داسې د عقل هم یو میدان دی چې یو ځای پورې لاړ شي نو مخکې بیا عقل هم کار نه کوي، نو د هغې نه مخکې بیا د وحی ضرورت وي. نو په وحی باندې چې کم پیغام د بره نه راشي هغې کې غلطي نه وي. نو دې دی کې الله فرمایي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قسم خورم الله وی په هغې څه باندې تبصرون چې تاسو یې وینئ، وما لا تبصرون او په هغې څه قسم خورم چې تاسو یې نه وینئ. کم حقایق چې د جنت او د دوزخ وغیره دي هغه زمونږ په سترګو باندې لیدی نشي، خو موږ د پیغمبر وینا منو چې جنت شته، دوزخ شته، ثواب شته، عذاب شته، حساب کتاب شته. نو دا موږ د پیغمبر په وینا باندې منو، د وحی په ذریعه باندې دا منل کوو. نو محسوسات دي، محسوسات دي او که غیر محسوسات دي، په دې ټولو باندې الله پاک قسم کړی دی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قسم په هغه تمامو څیزونو باندې چې تاسو یې وینئ یا یې لیدی شئ، او په هغې څیزونو چې تاسو یې نه وینئ یا لیدل یې نه شئ کولی. نو په دې کې تمام مخلوقات راغلل. او بعض حضرات فرمایي چې د نه لیدو څیزونو نه مراد د الله ذات او صفات دي چې هغه تاسو لیدی نه شئ، په هغې قسم. او بعض علما فرمایي چې د لیدلو د څیزونو نه مراد دنیا ده، د دنیا څیزونه دي، او د نه لیدلو د څیزونو نه مراد آخرت او د آخرت اشیاء دي. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قسم خورم په هغې څیزونو باندې چې تاسو یې وینئ او په هغې څیزونو چې تاسو یې نه وینئ. د تبصرون نه مراد دنیا ده، او د لا تبصرون نه مراد آخرت دی. الله فرمایي زما د قسم وي په دنیا او په آخرت باندې. بل قول پکې دا دی چې د تبصرون نه مراد هغه څیزونه دي چې د ځمکې د پاسه دي، او د لا تبصرون نه مراد هغه څیزونه دي چې د ځمکې په خېټه کې دننه پراته دي. او یو بل قول پکې دا دی چې د تبصرون نه مراد اجسام دي، او د لا تبصرون نه مراد ارواحان دي. تبصرون دا بدنونه د انسانانو او د حیواناتو، دا تبصرون تاسو وینئ، او روح نه وینئ، نو د لا تبصرون نه مراد ارواحان دي. او یو قول پکې دا دی چې د لا تبصرون چې تاسو یې نه وینئ دې نه مراد فرشتې او پیریان دي، او د تبصرون نه مراد انسانان دي. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
پس قسم خورما لفظ دلا پکے زیادتی دے اللہ زائد دے نو فاقسمو یا اللہ زائد نہ دے لا حاجت الى القسم ولكن اقسمو قسم تا حاجت نشتر خو بیام قسم در تخورما فلا اقسمو پس قسم در تخورم بما پا اغسبان دے تبصرون چی تاسویوینے وما پا اغسبان لا تبصرون چی تاسوینوینے انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن پاک چی دی لقول رسول کریم دا دیو عزت من پیغمبر قول لے یعنی دا غا پا واسطہ باندے اللہ پاک را لے گلے دے دا قرآن چے پیغمبر علیہ السلام وی نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لے اور دویم روایت تے چے دا رسول کریم دینا مراد جبرائیل لے و دا دویم قول کمزور او اول قول قوی دے وی دا ذکا چی جبرائیل تا چا شاعر نرے ویلے اور پیغمبر علیہ السلام تا کافرو شاعر ویلے دے وما هو بقول شاعر نو دا دا پیغمبر قول لے دا شاعر قول نرے اور پیغمبر علیہ السلام خو شاعر نرے کاہن چاہتوئی ولا بقول کاہن وإذا کاہن قول نہ دے نو کاہن دا دے پیریانو دے شیطانانو خبرے ووری یا دا علم نجوم پا ذریعہ باندے بعد خبر ازدکی او غیر سر بیا دا زانا نور خبری میوزے کی او خلقو تے بیانی دا دین پہ سو وصولی دے دے کہ سوال چے انہو لقول رسول کریم دا قرآن چے دے نو دا وینا دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا خدا اللہ دا خو نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشوی دے نو دا قرآن دا اللہ کتاب دے نو سنگے نسبت پیغمبر تو شو دا کافرانم دا مقصدو چے دا خودی دا زانا جوڑی دا اللہ وینا ندا دا پیغمبر علیہ السلام دا زانا خبر دا جواب ادا دے کہ دے دے کہ حذف دا مضاف دے یعنی تلاوت رسول کریم تلاوت دا دے دا رسول کریم دے نو اضافت رسول تا ذکر شوی دی کہ دے مبلغ دے پیغمبر مبلغ دے رسول کے دے مخلوق تا او اللہ تے نسبت ذکر کی گی چاہا پہ متکلم دے دا کلام دا اللہ دے کلام دا اللہ دے او پیغمبر مبلغ دا دے کلام دے دا اللہ نے پیغمبر علیہ السلام تا را لے گلے شوی دے ذکر و پسی اللہ فرمائی تنزیل من رب العالمین دا دے نازل دل دا رب العالمین دا طرف ندی او خبر یہ دا شک نہ پاکی دی دیکھ شک شبہ نشتری انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن پاک قول دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو عزت من پیغمبر کلام نے یعنی اغیر مبلغ نے وما هو بقول شاعر ندی دا پیغمبر علیہ السلام و ندی دا قرآن بقول شاعر دا شاعر کلام نرے دا قرآن دا یو شاعر کلام نرے قلیلا ما تؤمنون دیر لگن تاسو ایمان روڑے ولا بقول کاہن او دا کاہن ویناہم ندا دا پیغمبر علیہ السلام جدا قرآن بیانی نو دا یو معجز کتاب دے تمام پیریان انسانان پشری کا دے دا مثل روڑونا عاجز دی
او د کاهنانو خبرې هغوی خو صرف قافیې برابروي او بیکاره الفاظ هم د هغوی په کلام کې وي بے فایدې او قرآن پاک کلام معجز دی په یو یو حرف کې د علمونو سمندر پروت دی نو دا د کاهن خبرې نه دي ولا بقول کاهن نه دا قول د کاهن دا قرآن د کاهنانو قول نه دی قلیلا ما تذکرون ډېر لږ غوندې تاسو نصیحت اخلئ تنزیل من رب العالمین نازلېدل د دې قرآن د رب العالمین د طرف نه دي ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ولو تقول علينا کچر پیغمبر علیہ السلام پا منگ باندې د ځانه دروغ جوړ کړل بعض الاقاویل بعض خبرې د ځانه جوړ کړې الله وی مانوي ویلې پیغمبر د ځانه وی چې دا الله ویلی دي نو که فرض کدا کار یو کو لأخذنا منه باليمين خامخا به من اولیسو د دنه خلاص ثم لقطعنا منه الوتين بیا به د سارګ منګه کټ کو فما منكم من احد عنه حاجزين پس نه وی پتا سو کی یو کس د بچ کون کې اخلاصی کرانا خلاصی والا به څوک نه وي کہ فرض کا پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ پا اللہ پاک باندے یو خبر د ځانه جوړه کی او وی چې دا الله ویلی دي نو د دشمن اولنې بسو کی الله پخپله کدی په الله دروغ وی نو اول به الله دشمن شي او الله به د الله سونی شي او گردن بته نه کټ کی کله چې یو جلاد د یو مجرم نه سر کټکئ نو طریقه او دستور داره چې جلاد د دې مجرم ښی لاس په خپل ګس لاس کې ونیسي او په خپل ښي لاس کې توره وسرئ او د مجرم نه گردن ووی د ښي لاس نه ونیسي چې تیښته نه کوي خوځي را خوځي نه او په خپل ښي لاس کې توره نیولي او په یو شړق یې ووی سر ته وغورځئ نو تقول علینا کچر دے پیغمبر پمنگ دروغ اوے بالفرض کچر یو حرف اللہ تے پا قصد باندے نسبت اوکو یا دا اللہ پا کلام کے دزان سا خبرہ یو ذکر لا چی اللہ نی ویلے و دے وی چی دا اللہ ویلی دی نو پا دق وقت کے باولا عذاب راجی دا پیغمبر وینا اللہ پا دلائل سرا رشتی نے ثابت کړی دا نو کچره د دروغ پا اللہ وی فوراً با عذاب راجی ولا او که عذاب ولا نرازی نو بیا دا وحی نا امن پورتا شو چه طولی با دا زانوی او اللہ صدا نور کئی نو دا پیغمبر راتلل او دا اسمانی کتاب راتلل دا با عبس شی ذکا کلام الہی او کلام دا غیر اللہ دے کے با التباس راشی گڑوڑ والے براشی بیا با داغے اصلاح ممکن نوی دا پیغمبر وینا پا دلائل اللہ ثابت کرے دا چی دا رشتی لے وی ولو تقولا کچر پیغمبر علیہ السلام دا زان نجوڑک للا علینا پا منگ باندے بعض الاقاویل بعض خبرے لأخذنا منه بالیمین خامخاب من اولی سددنا خیلاس ثم لقطعنا منه الوتین بیا با من کٹ کو ددنا دد سارگ اگر اچھ کٹ شنو بیا جمدے نپاتی کی فما منکم من احد
پس نبی پتا سکی او کس عنہ دا پارا حاجزین بچ کو ان کی جدا اللہ نے بچ کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک دا قرآن لتذکرة یو نصیحت دی للمتقین دا متقیانو دا پارا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ او بے شک منگت معلوم دی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بے شک منگت معلوم دی أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ پتاسو کے مکذبین شترے نسبت دا دروغو کو ان کی شترے قرآن تا دروغ جنوی پیغمبر تا دروغ جنوی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا حسرت و افسوس پا کافرانو باندے دا اللہ نے یریدن کی چدا کلام ورنو نصیحت قبلی او دا چا پزڑ کے چی یر نوی اگا دیتا نسبت دا دروغو کی نو دا سے وقت براشی چی عمدہ کلام چی دیوتا نسبت دا دروغو کی دا بلدوی دا پارا حسرت او افسوس شی اگا وقت بلا سنمروری او فیدہ بنور کی حسرت او افسوس بی چالا کافرانو دا پارا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا بحسرت دا کافرانو دا پارا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ بے شک دا قرآن حق دے لائق دا یقین نے فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس پاکی بیانوا دا نم دا رب خپل چی دیر لوے دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين